والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. رب کریم فرمای وی هغه ښځې چې د چا خاوندان وفات شي او وی د دې ښځې پاتې شي، نو وی دی له دا پکار دی چې خپل ځان د ایثار کې 4 میاشتې او 10 ورځې، او وی کله چې د دې دا مدت پوره شي نو وی بیا په بهترینې طریقې سره دی له پکار دی چې یو ښکلی قدم اوچت کي. والله وی چې څه عملونه تاسو کوئ زه ترې نه خبر یم. د ښځې خاوند چې کله طلاق وله ورکړي نو د هغې عدت 3 بیماریان یا 3 میاشتې دی، او کله چې طلاق ورکړي که هغه ښځه د ماشوم بیماره نو د هغې عدت د ماشوم پیدایش دی. که کال پس پیدا شو، میاشت پس پیدا شو، ورځ پس پیدا شو، نو بس هغه ښځه بیا د عدت یې و د دا ختم شو. خو کله چې خاوند وفات شي په حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلو وی ښځې ته پاره وی غم چې دی نو هغه 4 میاشتې 10 ورځې دی، او وی مړی باندې 3 ورځو نه زیات غم د چا نشته. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نقل له وی دا 4 میاشتې 10 ورځې ولې کېښودلی شو؟ یو مرفوع حدیث نه ثابتوي، هغې فرمایي وی 40 ورځې چې کله د زنانه وجود دي او سړی خپلې ښځې ته نږدې شوی وي نو په دې حالت کې د هغه رحم کې ماده کې یو نطفه پرته وي د پیدایش دپاره. هغه نطفه داسې وي چې دا رو غټېږي، دې نه مزغه جوړه شي، داسې د غوښې یو ټوټه دې نه جوړه شي، بیا 4 میاشتې پس ته هغې کې الله تبارک وتعالی اعلان کوي 40 ورځې پس ته چې یاره وی دې کې د روح واچولی شي. نو دا 4 میاشتې تېرې شوې. نو چې دا 4 میاشتې تېرې شوې نو احتیاطاً دوی 10 ورځې په دې باندې نورې زیاتې تېرې که ځکه بعضې میاشتې هغې تاریخونه کم وي او د بعضو زیاتې پته نه لګي. نو ښځې دپاره دغه یو عدت دی، دغه یو غم دی چې هغه به د خاوند د آخرنی حق پوره کوي چې کم د هغه په دې باندې حق و. بل زمونږ خلک دی کې کوتاهیانې کې هغه د جاهلیت زمانې ته اوړي. د جاهلیت په زمانه کې به چې کله د ښځې خاوند مړ شو یا به یې وله سر گنجې کو، یا به یې په یو کوټه کې بنده کا، خوراک سکاک به یې هم نه ورکولو، څښا کپړې به یې واچولې، وجود به یې ګنده و، څوک به نږدې نه ورتله. کله به هغې کې مړه شوه، کله به کلونه پکې تیر شو، او چې کال پس به هغه رووته د هغې وجود به دومره ګنده بوی کولو چې خپل وجود به یې چېرته ځناور سره ومږلو، د هغې د ګندګۍ وجې نه به ځناور مړ شي. نو اسلام ښځې له یو عزت ورکه. که چېرته خاوند دې وفات شي ژوند بچو دپاره تیری نورون علا نور دی، تیر که بچو د تربیت دپاره. خو که چېرته تا ته ضرورت دی ته وایې چې یاره زه بل ځای کې رشته کول غواړم، شریعت تاله اجازت درکوي، خو هغه اجازت په عدت کې نشته. که عدت کې چا نکاح او که دا نکاح نه ده شوې دا نکاح باطله ده. او ډېر خلک په دې کې مبتلا وي چې په عدت کې نکاحګانې وکړي، هغه نکاح بیا بدعملي شي د انسان دپاره. فاذا بلغنا اجلهن، او کله چې د دې دا وخت تیر شي، وخت پوره شي، نو په دې دوران کې که څوک ورته د نکاح پیغام لیږلی شي ټیک ده. او که چېرته عدت دوران کې وي څوک ورته نکاح پیغام لیږي نه، خو د هغې علامات ورته ذکر کړي ظاهري دی نه، نو دام جایز د سړي دپاره. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي
وی ښځه چې کله خاوند وفات شي عدت تیری نو په هغه کور کې د تیر کې چې کم کور کې خاوند وفات شوی دی خو که د دې په میراث کې دومره لږه حصه رسي چې هغه د دې دپاره نه کافي کیږي نو وی خیر دی وی دا د دې دپاره عذر دی وی دا د بل ځای ته لاړ شي که پلار کره پاتې کیږي رور کره پاتې کیږي هغې قیاس کوي په دې باندې چې کله ښځې ته یو عذر راشي او هغه عذر په دې نظر باندې دی چې د کرۍ کور وي کرۍ نشي ورکولی وځي یا چېرته بیماره ده د بیمارۍ د وجې نه د کور نه وځي نو وتې شي گنجایش ورته شته د امام ابو حنیفه رحمه الله عجیبه فقاهت الله داسې فقاهت ورکړی چې په مخ د ځمکه بل چاله داسې فقاهت نه دی میلو شوی په دی صحابو نه کم دور کې خو بعضې وخت کې چې د امام صاحب نوم اخلي نو هسې په دې خلکو باندې بدې لګي هسې یو د عقل خبره وکړې مونږ ته زمونږ اساتذو خبره کوله وي زمونږ استادان ډېر زیات زبرګان تیر شوي مونږ ته خپل استادان ډېر زیات زبرګان ښکارېده داسې روز تر روزه زمانه په زوال باندې روانه ده خو چې څومره بره ځي هغومره به تا ته د خلکو نیکي ښکاري چې هغه خلک ډېر زیات نیکانو د نن سبا وخت سړی هغه د صحابو تر نږدې دور بلکې تابعینو پسې هغې پسې خولې راکلو کړي دي هغې پسې خبرې کوي چې هغې پسې پوهېده نو دا هم د عقل خبره ده نن سبا خو چې کم خلک تعلیم حاصلي زیات توجه د هغې د موبایلونو ته وي زیاته توجه د هغې دنیاوي شیزونو ته وي هغه وخت کې دا شیزونه هم نه د فتنې دور نه او په هغه وخت کې چې خلکو کم علمونه کړي دي او مسایل یې راوستي دي اصول یې جوړ کړي دي تو هغه خلک راپاسي هغې پسې خبرې کوي د بچپن واقعه ده عیسایان راپاسي عیسایان وی ټول یو لوی میدان جمع کو هغه میدان کې عیسایانو اعلان وکړو وی داسې څوک شته چې موږ له زموږ د سوالاتو جوابات راکړي یو لوی عیسائی په خپل مسند باندې کینی هغه وی زه به نن ټول مسلمانان لا جواب کوم امام ابو حنیفه رحمه الله وړوکی ماشوم دی پلار ته وایي ماله اجازت راکړه چې سوالات جوابات وله ورکم پلار ورته بچې اجازت دی درته چې کله مسند ته ورخیږي امام ابو حنیفه رحمه الله نو دې کس ته وایي وی ته سائل وي او سائل دپاره دا ده چې هغه لاندې ولاړو چې کم چا نه سوال کې هغه به بره کیني اول د تخت نه کوز کو خپله په تخت باندې کیناسته امام ابو حنیفه رحمه الله نه تپوس کوي ورته وایي د الله نه مخکې سو نو امام صاحب ډېر زیات هوښیار دا هغه خلک چې کم عقلي دلایل غواړي ستا قرآن نه مني ستا حدیث نه مني امام صاحب ورته وی اعداد وایا 1 2 3 وایا چې 1 2 3 وی د 1 نه مخکې سو وی د 1 نه مخکې اسم نشته وی دا خو مجازي شیز دی چې نشته نو د حقیقي واحد نه مخکې څه نشته او هغه زمونږ رب دی بل سوال تی نه کوي ورته وی د الله تبارک وتعالی جهت څه شی دی هغه کم ځای کې وي ورته خو په هر ځای کې موجود وي دوی څنګه هر ځای کې موجود وي نو ورته وی پی راوړه پی چې وله روړه ورته وی دې کې کوچ شته دی غوړي پکې شته او شته دی پکې وی راوکاږه راله دی نه که نه نو هغه پادری ورته وی د دې په هر جز په هر قطره کې موجود دی وی څنګه چې ستا دا یقین دی په دې کې شته دی او ښکاري نه وی دا شانتې زما حقیقي رب دی وی په هر ځای کې موجود دی خو هغه زموږ د نظر نه پوشیده دی بیا ته سوال کوي وی الله هر ځای کې څنګه موجود کیدی شي او وی الله تبارک وتعالی وی د هغه رخ کم طرف دی ورته وی شمع راوړه چې شمع راوړه نو شمع چې لګېدلې وي نو د هغې روشنایي هر طرف ته رخ یو طرف ته نه ورته وی د دې رخ کم طرف ته دی وی هر طرف ته د دې رخ دی ورته چې هر طرف ته د دې رخ دی نو وی زما ربم هر وخت په هر ځای کې موجود وي ورته وی اوس ستا رب څه کوي وی اوس زما رب وی ماله عزت راکړي وی ته ذلیله کې او وی زما رب وی په خپله وی زی په مسند کې نو لم وی ته د مسند د لاندې کوس کې دا دغه فقاهت وو نو زمونږ د خلکو معمولی ذهنونه وي یو ځای ته تلم یو پروګرام لا
هلته مې د امام ابو حنیفه رحمه الله خبر وکړه. نو دا پروګرام نه پس ته یو کس را سره کېناستو، عام جټ جاهله سړی و. نو ما ته وی دا فقه به منځ نه وکاږي، په قرآن او په حدیث باندې عمل کوه. نو ما ته یو تپوس وکړو، ما ورته مې دا ما ته د قرآن او د حدیث نه ثابت کا. وی دا څنګه ثابتېږي؟ نو ما ورته وی مې بعضې شیزونه داسې دي چې هغه په متواتر باندې د صحابو اعمالو کې را روان وي، یا بعضې داسې وي چې هغې کې په قرآن او په حدیث کې وي، خو زمونږ سترګې او زمونږ عقلونه دومره واړه دي، هغه فقهاو له الله لوی علم ورکړی دی، هغې د دې د اصولو نه راویستي دي. نو مې په حدیثو پوهېږي؟ راته وایي د حدیثو ډېر زیات اوږی یم. مې ټول خلک یې اوږي دي، خو خدای چاته نصیب کوي او چاته نه نصیب کوي. نو دا بعضې خلک هسې د امام ابو حنیفه رحمه الله زمونږ ائمه کرام د سترګو ازغي. نو دې سره عقیدت وساتئ. سلف صالحین دي، نیکان خلک تیر شوي دي، صابرین خلک تیر شوي دي، په حدیث او په قرآن پوهه خلک تیر شوي دي. زما قابل قدر محترمو، بعضې وخت کې مونږ د رب نه سوال کوو، زمونږ سوال نه قبلیږي. بعضې وخت کې مونږ داسې کینو چې یاره مونږ لوی لوی التجاګانې کوو، هغه التجا مونږ پسې نه نښلي. مونږ ریاضتونه کوو، عبادات کوو، مونږ وی چې دا وشي هغه وشي، خو نه کېږي. ولې نه کېږي؟ مونږ قرآن باندې هغه شانته اعتماد نه کوو. مونږ هغه شانته د رب شکر نه ادا کوو چې تیارا وړی مونږ ته نصیب شوی ده. کتاب را سره په کور کې پروت دی، زه نه ویم. هغه دور یاد کې چې خلک به یو یو حدیث معلومولو دپاره په میلیونو سفرې کولې. هغه دور داسې و چې خلکو به د قرآن یو آیات زده کولو دپاره کم کم ځای ته خلک تله، و مونږ ته تیار میلاویږي، مونږ د دې نه رستو شوي یو. ابراهیم بن ادهم رحمه الله نه چا تپوس وکړو، د بصرې بازار کې روانو، ورته وایي یا ابا اسحاق ما لنا ندعو الله فلا یستجاب لنا. ولې وي مونږ رب ته سوال کوو، رب زمونږ سوال ولې نه قبلوي؟ حالان کې رب خداوی اذا سالک عبادی انی فانی قریب. وی کله چې زما یو بنده ما نه سوال وکړي، زه قریب یم د دعا قبلوم. نو ابراهیم بن ادهم رحمه الله ورته وی قلوبکم ماتت بعشرة اشیاء. وی د انسان زړه لس شیزونو سره مړ کیږي، وی بیا د دعاګانې نه قبلیږي. عرفتم الله ولم تؤدوا حقه. وی رب خو پیژنئ کنه، خو د رب حق نه ادا کوئ. د رب حق څه شی دی؟ عبادات دي، هغه وی حرام مه کوئ. قرآن دومره لوی رالیږلی دی، 10 سپارې دي، رب خو وی پیژنو خو حق نه ادا کوو. دویم شي سره د انسان زړه مړ کیږي. انتم تحبون رسول الله وترکتم سنته. وی تاسو دا ګمان کوئ چې پیغمبر سره مینه کوئ، خو د پیغمبر سنتو پسې تاسو خنداګانې کوئ، د هغه سنت مو پرېښي دي، ځان پې درته بد ښکاري. څنګه به رب ستا دعا قبولوي؟ څنګه به الله تا ته متوجه شي؟ دریم ورته وایي قرأتم القرآن ولم تعملوا به. قرآن تلاوت تی شروع کړی، په خوله د قرآن وي، خو چې کم عمل په دې راځي هغه عمل د شاته پرېښی دی. بعضې پکې داسې خلک راشي، هم زمونږ په دې مسلمانانو کې روشن خیاله وي دا خو زړې خبرې دي. قرآن د هر یو وخت دپاره او مکه شانتې دی چې څنګه ابتدا نو. څلورم نمبر اکلتم نعم الله ولم تؤدوا شکرا. تاسو د الله نعمتونه خورئ لګیایي ورځ په ورځه. څومره قسمه میوې، د هر سیزن خپله میوه، د هر سیزن خپله سبزي، دا مې نه دی خوښ دا خورم، دا مې نه دی خوښ هغه خورم، خو شکر دې چېرته ادا نه کو. په خوراک ستړی شوې، معدو دې کار پرېښوده، دومره دې وخوړه چې یاره مرض در کې راغه. معده ولې خرابېږي؟ د زیات خوراک د وجې نه معده خرابېږي. او د خوراک طریقه چې موږ ته ښودلی شوې ده، کله چې خوراک خوند را پرېږدي نو دې ټایم کې بس کوه، معده به دې نه خرابېږي. او چې خوند را پرېږدي ته ورته بډ ووایې چې اوس خو یې خوند وکړو، چې بیا وروسته دې په مرۍ کې ګوتې ورکړي چې الټیانې وکړمه چې هغې پورې تر څو زما د ازمه شوي نه.
زمونږ په دې نږدې علاقه کې دلته مخکې ورځ راته یو ملګري خبره کوله، موږ سره نعمتونه ډېر دي، ناشکره یو. چې کم صاحب حیثیت خلک دي زمونږ په دې معاشره کې ډېر زیات غربت روان دی، موږ نه خلک هیر دي، ګاونډی رانه هیر دی، هر سړی ځان له شوی دی. یو سړی و دلته وي رکشه یې چلوله، وي د شپې به چې راغو داسې د 7 کالو زوی و، زوی ورته وی پلاره وی ټول خلک کرسو خوري، وي زما کباب و تړه شوی دی، ماله کباب راوړه. ورته بچې نن به مزدوري لږه کړې ده، سبا به دله راوړم. په سبا یې ورته بیا ووي پوره مسلسل یو هفته دا بچې پلار پسې نښتی و چې نن دې مراله راونړه. په بله ورځ یې پلار هغه پیسې بچت کې 600 روپۍ بچت کې چې په لاره تلو نو هغه رکشه ورته خرابه شوه، نو هغه پیسې په هغې ولګولې. نو نور کله به چې 9 بجې تلو د شپې 11 بجې کور ته لاړه. نو چې لاړو دا زوی ورته ویښ ناست وي کباب دې روړه، او ورته یې نه مې دې راوړي بچې. نو وی لاړو دا سړی وي د ډېر خفګان د وجې نه چې یاره زما بچي ما نه خواهش کړی دی، پوره 8مه ورځ د خواهش ضرورت نشم پوره کولی، او کوټې ته ننوتو څه ښه کار یې ونه کړو، خو خپل غربت دی او که ته خپل ځان ورته ملامتو، پړی راواغېستو ځان یې پانسي کو پکې پورې. ناشکري ده زموږ د خلکو. او رب وایي وان شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کوه ډېر دله زیاتوم، ستا د وهم ګمان نه به تاته زیات وي. 5 نمبر ابراهیم بن ادهم رحمه الله فرمایي قلتم ان الشیطان عدوکم، وی تاسو دا وایي وی شیطان ستاسو دشمن دی، ووافقوه او د هغه موافقت هم اختیار کړی دی، د هغه دوستي هم اختیاره کړې ده. دشمن سره څوک دوستي کوي، تاسو هغه سره دوستي کړې ده. 6 نمبر فرمایي قلتم ان الجنة حق ولم تعملوا لها، دا د ټولو یقین دی چې جنت حق دی، جهنم حق دی، خو د جنت دپاره هم څه اعمال ونه که. او قلتم ان النار حق ولم ترهبوا منها، تاسو دا وایئ چې جهنم هر حق دی، اور شته دی، خو د دې نه د تختې کوشش هم چېرته مو نه کوم، دې پسې نښتئ چې کم کار جهنم ته د بوتلو هغه کارونه هم شروع کړي دي. قلتم ان الموت حق ولم تستعدوا لها، تاسو لګیایئ وایي یاره مرګ حق دی، پلانې لاړو، اچانک لاړو، بیماري هم نه وه، مرض هم نه و، په لاره روانو را پرېوتو وفات شو، خو تیارې هم ولو نه کړو. اواز را باندې راغه یو ځل جبرائیل امین یو کس له راځي ورته وی یاره د مرګ وخت دی راغلی دی، ورته وي یاره ما خو رب نه سوال کړو چې الله پهله راته ووایه. نو ورته وي پلانې څه شو، خو مړ شوی دی، وي بل څه شو هم مړ شوی دی، وي دا ستا دپاره خبر و که نه چې هغه مړ شو ستا نمبر نږدې دی، چې بل مړ شو دی نه پس ته روانې، خو هېڅ اعمال دې نه دي کتلي. اشغلتم عیوب الناس ونسیتم عیوبکم، وي دعا ځکه نه قبلیږي چې تاسو د خلکو عیبونو راکنستو کې نښتې، پلانې کې خدا عیب دی، پلانې خو په دې کار کې مبتلا دی، نسیتم خپل ځان مو هېر کړی دی، تا کې څومره عیبونه دي، تا کې څومره زیاته عیبونه پراته دي، هغه عیبونه درته ښکاري. دفنتم موتاکم ولم تعبروا بهم، وی څومره مړي مو دفن که په قبرستان کې، هېڅ عبرت مو ترې وانغېسته. وی دکه لس شیزونه داسې دي چې دې سره د انسان زړه مړ کېږي، چې د انسان زړه مړ شي نو څنګه بیا دعا قبلیږي. نو قابل قدر محترمو، دا یو نصیحت دی موږ دپاره چې خپل ژوند کې داسې اعمال وکړو چې رب رضا کو، پته نشته کله را باندې اوازه راځي. او زموږ ډېرې ښځې داسې وایي هغې لګیا دي وي چې یاره وایي ما ته خاوند خپل حق معاف کړی دی، خاوند مې راته وایي چې زما د مرګ عدت مه تېروه، چې رب درته نه دی معاف کړی، خاوند به درته څه معاف کړي، خو تللی دی د دنیا نه، دا خو د الله طرف نه حکم دی. که یو ښځه وایي چې یاره زه د خپل خاوند سره زما مینه وه، محبت مې و، نو هغه به دا عدت تېروي. په سعودي عرب کې یو سړی و، هغه وفات کېدو، د وفات په حالت کې بچي راوغوښتل، لوی لوی زلمي بچي و، هغې ته وایي چې ما خو یو بل واده کړی دی، فلپاین کې مې کړی دی، ستاسو یو دویمه مور هلته د پته وغیره یې ونه ورکړه،
وی چې زه وفات شم وی تاسو په دې میراث کې د هغې حق هم د هغه ولا ادا کوي. دی چې کله وفات شو د پلار کفن دفن نه اوزګار شو یو څو میاشتې تېرې شوې قاضي له لاړو. قاضي ته وایي ورته وایي زما پلار وفات شوی دی دا میراث زمونږ په درمیان کې تقسیم کا. قاضي میراث تقسیموي خو دی ورته وایي زما یو بله مور د هغه په فلپاین کې ده. قاضي ورته وایي اوس نه تقسیمیږي هغه هم راوله. دی لاړو معلومات یې کولو چې په هغه پته باندې ورغو یو وران شانتې یو ګلی وه په څه مشکلاتو یې پیدا کا چې هلته ننوتو یو ښځې ورته آواز وکړو وي ته زما بچې وی ما ته دا خبر را رسېدلی دی چې پلار دې مړ شوی دی. نو څه اصرار یې ورته وکړو چې راځه ځو هلته میراث تقسیمېږي. نو پس ځان سره یې بوتله. هلته چې لاړو نو د دې ښځې 8 لکه ریاله دې ته ورسېده د دې په حصه کې. قاضي ورته وایي په دې عمره وکړو خپل وطن ته واپس کا. کله چې واپس کا څه مدت تیر شو داسې کال 2-3 تیر شو نو دا بچې دې مور ته پوس ته لاړو چې مور به مې څنګه وي. چې کله لاړم هغه روان کور کې ناسته ده وی مورې په پیسو دې څوک وي په دې خو تا لوی لوی بنګلې جوړولی شوې وي دا خو ډېر زیات قیمت و. نو هغې د لاسه ونیوي بچی راځه. کله چې روان که نو یو مدرسه وه په هغې کې حفظ کېدو یتیمخانه وه یتیمخانه یې کلو کړې وه د درس و تدریس نظام روانو. دا هلک ډېر خوشحاله شو وي دا څه شی دی وی بره بورډ ته وګوره نو بورډ یې د پلار په نوم باندې جوړ کړی وی ما هغه ټوله پیسه وی په دنیا هم لګولې شوه خو وی زما خاوند ما سره وفاداري کړی ما هغه سره وفاداري کړې وه نو وی ما د هغه دپاره د دنیا سوچ پرېښوی د آخرت سوچ مې وکړو. وی چې هغه ټولې پیسې ما دلته ولګولې چې څومره ماشومان د دې نه حافظان کېږي د هغې اجر هغې ته میلاویږي. څومره یتیمانان دلته راځي هغې دلته خوراک څښاک کوي د هغې اجر هغه ته میلاویږي. نو دا زوی بیا لاړو خپل مال نه ښه ډېر مال لوړوي چې یاره زما پلار سره واقعي ته وفاداره وي. نو دا ښځې وي اوسنۍ زمانې ښځې خو ډېرې ښځې عدت نه تېروي دا د شرع حکم خلاف کوي. الله تبارک وتعالی دې موږ له په دې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.